وای تاسو نه خټک صاحب په دې علاقه ډېر ښه کار کوي او دا دلته کې یو ځینې شیزې په خوله باندې د خټک صاحب نه ولي نو زه لیکن تاسو خولې ووینځئ زه دې نه پس د پرویز خټک صاحب او د اسماعیل خټک صاحب جناب د هغوی یو ورکوټ یې ملګری خو ده د څه درته د وایم چې دی ورسره په ګاډي کې کښېني او چې ډېر چرته هم کښېني نو دی ورته دغه مسایل بنایئ چې زما د کلي دا مسله زما د دې ملګري دا مسله اسماعیل خټک صاحب ته یو ځل ووي چې ته ما ته خپل هم څه وایه که چې زه تا ته هم څه وکړم که نه نو ده ورته ما ته هېڅ هم مه کوه نه ما ته څه پکار دي خو ما ته داسې څه راته وایه چې دې خپلې کلي ملګرو ته کار وکړم نو د اسماعیل خټک صاحب ښه ملګری یو زبردست ملګری چې انشاءالله تعالی تاسو سره دي او چې اسماعیل خټک صاحب سره داسې ماشوم هلکان تکړه هلکان ورسره وي نو انشاءالله تعالی اسماعیل خټک صاحب الیکشن ته تللی دی جناب عدنان خټک صاحب ته خواست کوم چې راپاسه او په لنډ الفاظو کې دې سره خبرې وکړه عدنان خټک صاحب. السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل خوږ ورور اسماعیل خټک صاحب او بیا په سټیج باندې چې کوم درانه خواږه مشران دي د هغوی او بیا ستاسو سپین ږیرو کشرانو همزولو ټولو شکریا ادا کوم او سپیشلي ستاسو د سوړو مشرانو خو ځکه شکریا ادا کوم چې په دې دومره انتظار تاسو مو په دې یخ موسم کې مونږ ته ناسې الله مو ښاد او آباد لره. مختصر خبرې به کوو د خټک صاحب په پاټۍ باندې بیا اسماعیل خان خبرې کوي نو زه صرف تاسو رایم چې خټک صاحب خپله پارټي جوړه کړه دې ته به دا نه ګورو چې مطلب پرویز خټک پیدا ده دا د نوښار پیدا ده دې ته به دا سوچ کوي دا زموږ د خپل نوښار پیدا ده د خټک صاحب منشور څه دی امن ترقي خوشحالي نو موږ ته نور څه پکار دي چې امن وي زموږ په خیبر پښتونخوا کې خوشحالي وي او ترقي وي ترقی باندې تاسو سوچ وکړئ زموږ خټکنامه ولګورئ منایي تارخیل ملیخیل ماسمخیل حتی چې کله کنډه وګورئ په هغې کې صرف 15 کوره دي څوک لاړ شئ ویې ګورئ او هغې ته هم د عربونو رپورټ شوی دا موږ ته بل چا ته ویې شول سوال نه پیدا کېږي چې بل څوک یې وکړي بیا زه تاسو ته ووایم ستاسو دا روډ وګورئ داسې دا نور ټویلونه وګورئ پریشر پمپ یې وګورئ نوکرۍ وګورئ نو موږ ته پکار په دې دي چې سوچ وکړو په دې باندې چې آیا موږ ته پیدا پرویز خټک راکوي که دلته چې یو بل MPA پاس شوی راکوي اوس زه چلو یو MPA پاس هم شو هغه پاس شو خپل MPA شو اسمبلۍ ته ورسېدو آیا هغه موږ ته دا څیزونه راکوی شي که چېرې هغه راکوی شي زه اسماعیل خان په وړاندې تاسو ته وایم چې بېشکه پاسې کوي خو که چېرې هغه تاسو ته دغومره فنډ راوړی شي خټک صاحب سره چې اکثر به موږ ناست وو هغه به وایي چې د ټولو ډسټرکو نه فنډ راغلی وایي زما فنډ دونه نه دی د MNA MPA فنډ دومره نه وي وایي زه دومره فنډ دي زما لږ د یو نه راوالم لږ د بل نه هغه دومره ډېر فنډ شي زه تاسو ته خواست کوم منت درته کوم زاري درته کوم چې خټک صاحب په وزیر اعلی جوړو صرف MPA MNA باندې زموږ کار نه کېږي که چېرې موږ غواړو کچری مونږ غواړو چې د مونږ د خوارې ځمکې ابادې شي په دې باندې سولرې ولګي زما امزوري زما رونه نوکران شي زمونږ مشرانو ته سهولت راشي زمونږ دا روډونه ابادي زمونږ ټویلونه ابادي نو خټک صاحب به وزیر اعلی جوړو NP پاس شي ننګ کوي غیرت کوي وایي زمونږ وزیر اعلی دی مردان ته کارونه ځي بل پاشي که مسلم لیگ نون والا پاشو دا به رانه ورغه شانګلې ته وزیر اعلی ځي دلته چا ته هم څه نه میلاویږي PTI رانه پاس شوه وزیر اعلی مونږ ته نه راځي دغه ته پله وزیر اعلی کوم ځای والا دی بلوچستان ته به رانه وزیر اعلی ځي نو مونږ ته پکار نه ده چې دا وزیر اعلی خپل کور ته راوړو زما مشران یې په ما باندې ډېر ګران یې زه تاسو ته یو منت کوم زه په اسم نه پوهېدم چې زه د خټک صاحب سره شوی یم او الله پاک لاک لاک شکر ده چې اوس په ډېر څه پوه شوم او زه د هغه نه مې ډېر څه زده کړل د نږدو نه پېژنم دروغ وعدې نه کوي دروغ خبره نه کوي او پر روټۍ باندې د هغه دا پیسې دا بیاني چې زه به د خپل علاقې ته څه داسې پیدا وکړم زمونږ پر علاقه کې روډونه نه وو زمونږ کمپین و الیکشن ته روان په اسم نه پوهېدم داسې ماشوم وم لکه دغه چې دی خپل تره سره مې ګوته نیولي وه روانه وه یو ځای کې مو کرکټ میچ کتو هغه ځای کېناستلو زما یو مشر هغه پرویز خان ته وایي یاره خټک صاحب داسې به ونه شي چې زموږ د نیکونو ته روډونه راشي وایي ولې نه کېږي مشکله نه ده الله پاک زه وزیر الله ته هم دا غرونه به کټ کوم هغه غرونه یې کټ کړل نن مونږ په 10 منټ کې کوړي ته د منایي نه راځو خبرې ختموم راغونډو مې بیګا ته چې لاړ شئ زما په دې وړه خوله چې کومې خبرې مې درته درنې وکړي سوچ مې وکړئ که د اسماعیل نه پرویز خان نه درته ښه سړی ښکاري بلکل یې ورکئ او که ترقي او پیدا او خوشحالي په دی کې وي نو زما دا روغ MPA جوړوئ او دی به تاسو ته کور ته کار راوړي والسلام
ماشاءالله دا زمونږ ان شاء الله تعالی نوي لیډران دي او ان شاء الله تعالی دا به زمونږ را روان تکړه سیاسي ملګري وي او اوس هم دي د خیره سره. زه په درونه او په خوږو دغه کې زمونږ خپل یو بل ملګری دی چې تکړه ملګری مې دی، زبردست ملګری مې دی، جناب